أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دا سورة رعد دیارلسمه پاره ده، دیارلسم سورت دی، څوارلسم نمبر آیات دی. زما ورونو دا آیات په خپله ووایاست. آیا موږ ځان ته مسلمان وایو؟ دا نه وي چې موږ مشرکان یو، کافران یو. مختصره خبره کوم، دغه آیات په خپله ووایاست. سوره رعد څوارلسم نمبر آیات دی، دیارلسمه پاره ده. اوس موږ په علاقه کې دا رواج دی، وایي یا خدای پلانی نیکه را رسېږه، که مې دا کار وسو ستا د اروا په خوښۍ به دا پسه ږدم. نو زما ورونو باید چې موږ دا وګورو، د اواز کول وغیر الله ته، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا غوث العظم دستگیر، یا لالک آغا، یا ملا عثمان ګړندی را رسېږه، آیا پر دې باندې رب کومه فتوا لګولې ده؟ آیات واوري، بیا آیات په خپله ووایاست، بیا سوچ پر وکړئ، غور پر وکړئ. له دعوت الحق، خاص کر راننګول دغه یو الله هغه حق دی. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه، هغه کسان چې تاسې راننګوئ من دونه ما سوا د الله نه، لا یستجیبون، دی جواب نشي درکولی، قبلونه نشي کولی، لهم دی ته بشیء د هېڅ شي. ته چې کوم شی غواړې هغه یو شی دا ستا باباګان نشي درکولی، الا کباسط کفیه، مګر په شان د هغه دی چې غوړولی وي خپل او ورغوي الی الماء و اوبو ته، لیبلغ چې راورسېږي فاهو د ده خولې ته دا اوبه. الله وایي وما هو، نه دي دا اوبه ببالغه او رسېدونکي د ده خولې لره. رب کمه لګي فتوا لګي. الله وایي وما دعاء الکافرین، نه ده دغه د ده ننګول مګر د اواز د کافر، الا فی ضلال، مګر دا سړی په ګمراهي غټه کې دی، دا سړی ګمراه دی، دا سړی کافر دی. لکه یو سړی چې راشي د اوبو غاړې ته ودرېږي، پر هغه باوړۍ باندې، پر هغه څا باندې نه واشکۍ شته، نه یو بل داسې اسباب شته چې دی ورښوسي، ته دې په ډېر فریاد سره وایي ای اوبو زما ورغو ته راورسېږي، ای اوبو زما خولې ته راورسېږي چې زه مې وچښم. هر انسان دا مني چې د اوبو نه سترګې شته، نه غوږونه لري، نه پښې لري، نه عقل لري. دا اوبه که تر قیامته پورې ورته ودرېږي، دا اوبه تاله نه راپورته کېږي او نه ترې څښلی شي. د هغه رقم چې څوک وایي یا خدای پلانی نیکه را رسېږه، یا دارو نیکه، یا خضر نیکه، یا شمس توریزه، یا رسول الله، یا حسین، یا علی مدد، د دا خلکو آواز نه دی مګر د کافر. چې ته د آواز تر خوله وایسي چې یا پلانی بابا را رسېږه، نعره د چار حق وکړه چې یا چار یار حق، یا پنج تن پاک، یا رسول الله مدد. الله دا سړي د خولې آواز نه دی مګر د کافر، او دی په ګمرۍ کې دی. ما ورونو باید چې موږ ته د هغه رب چې غوښتي چې انبیا راغلي، هغه ډایرکټ د الله څخه غوښتي دي، د باباګانو څخه نه دي غوښتي.
نو دغه ستا چیغه دا نه ده مګر د کافر او ته یې کافر ته یې ګمراه. خو دا آیات په خپله وګورئ او عمل به وکړئ.